صفائی شروع ده او دلته صفائی شروع ده دا ولې مخکې تا ولې نه کوله سپری تا کم ځای کړی دی په تېرو 2 میاشتو کې په دې نوښار کې چېرته سپری نه یې شوی د بدرشو خلکو مونږ ته ټیلیفونونه کې پي جي کلاس 4 مافیا چې هغه کم چپړاسیان برتي کړي دي د هغې خمیازه تر ننه پورې د هغې قیمت نوښار ادا کوي پرویز خټک صاحب دلته هسپتال یې جوړ کړی دی نو یقین وکړه د قاضي میډیکل کمپلیکس په دیوالونو باندې هم وینه لګېدلي دي لکه دومره ناقص مټیریل په دې غټ هسپتال په دیوالونو کې او په بلډینګ کې استعمال شوي دي چې په لکونو روپۍ کروڑونو روپۍ جي په وینو ختمولو باندې ولګېدي هغه اوس وینه چېرته ختمېږي کلاس 4 دا لوبه او دا دنده دا چې نی بنده شوي نو زما د هسپتال او زما د تعلیم او زما د نوښار دا حالت نه ټیک کېږي دې سیستم دې برتیانو دې د میرټ قتل عام ستا ټویل ستا زرخیزه ځمکه ستا سرسبزګي ستا زمینداري دا تباه و برباده کړې ده دې سیستم د ټیکو د ناقص مټیریل د ناقصو دویانو په هسپتال کې د هسپتالونو کې د چپړاسیانو د ټیکو او د چپړاسیانو برتو هسپتالونه دې ته راوستل چې هغې کې ستا نوښار والا ته جي سپیرټ نه میلاویږي اوس یې پکې د صحت کارت بیا له ټیکه شروع کړې ده د وزیر اعلی صاحب ستا هسپتال د نوښار ستا قاضي میډیکل کمپلیکس ستا ډي ایچ کیو هسپتال ستا د 3 ټیمیګان ستا د پبو هسپتال او ستا د نوښار څه سکولونه چې مونږ یې تا ته بار بار ویډیوګان درلیږو ستا د عوامي جنډې عکاسي کوي برای مهرباني خلقو له دوکه نه خلقو له عملي کار پکار دی دا امنیګان امپیګان دې راولیږه چې دغه هلته ودرېږي او د هغې تپوس وکړي او دا غیر قانوني چې کوم جیلي برتیانې شوي دي نو هغه دې ختمې کړي هغه ټیکې دې بندې کړي هغه تنخواګانې دې بندې کړي او د هغې پیسو باندې دي د هسپتالونو له دویانې ستا د ټیمیز د نورو ادارو د محکمه هیلت او هسپتالونو فنډونه هغه چې چېرته د کلاس 4 او چپړاسیانو په ټیکو باندې لګي نو او چېرته د سیاسي جلسو جلوسونو دپاره ګاډو له تیل ورکېږي نو هلته به ستا د مریضانو هم دا حالي او ستا د هسپتالونو هم دا صورت حالي ده تاسو ته مسلسل مونږه د نوښار نه اواز درکولو چې ډینګي د نوښار په دروازه دی او د هسپتالونو ته را داخل شوی دی او د دې سدباب پکار دی نو هیڅ چلو نه شو زمونږ میډیا ملګرو مسلسل په دې باندې اواز اوچت کړی دی مونږه حد درجې له کوشش کړی دی عوامي حلقې مو راپاڅولې مختلفو شخصیاتو له ملاړو خو مجال شته که د محکمه صحت او د ټیمې او د دې نورو ادارو د دوی په غوږ سپږه ګرځېده اوس کوڅه په کوڅه ګرځي خلکو نه جي ویډیوګانې چې دلته مونږ راغلي سپری کوو تو لعنت دي ستا په دې سپری چې هغه ستا د ناهلۍ د وجې نه ډینګي هر کور ته ورسېدو ملیریا په هر کور باندې ور داخله شوه د هر روډ نه جوهر جوړ دی ستا هر روډ باندې دومره ګند او دومره مس منیجمنټ دی د صفایي حوالې سره چې میاشت پس ته راشي هلته کې صفایي کوي او هغې فوټوان په سوشل میډیا چې د دې ضرورت به نو روزانه ستا ګاډي کم ځای ګرځي د کروڑونو روپو تیل چې راځي هغه ته چاله ورکوي چا ته یې چې څومره ګاډي دي نوښار د دې تپوس کوي نوښار د دې تپوس کوي چې په دې ټیمیز کې څومره ګاډي دي او د میاشت د صفایي څومره پیسې په صفایي مد کې لګي او څومره پیسې ته د ترانسپورټ په مد کې لګي او څومره پیسو ته تیل اچي ګرانو کتونکو یو غټ انفارمیشن دام دی چې دې ټایم کې ستاسو د ټیمیز او د مختلفو ادارو پیسې چې دي نو هغه سیاسي سرګرمیانو باندې لګي او د هغې وجې نه ستا ضلعې نه راجواړه جوړه ده او راجواړه دا ده چې ډي ایچ کیو هسپتال چې دا دومره لوی هسپتال دی نن تاسو ته مونږ ویډیو شیر کړه چې د صحت کارت باندې جي دا ډینګي علاج کیږي ډینګي څه علاج دی یو مچرداني ولا ورکې او یو مخصوص علاج دی د هغې د 2-3 روپو علاج دپاره د هغې صحت کارت باندې یو کلوار شروع دی نو د صحت کارت ټیکه ده او ډاکټرانو نه ټیکهداران دی جوړ کړي دي او یو لوټ مار جوړ دی په دې هسپتالونو کې دغه وجه ده چې ما بله رزم ویلو چې زما د محکمه صحت او د دې هسپتالونو د ناهلۍ د وجې نه نن ډینګي
او ملیریا هغه د هر کور په دروازه باندې ولاړ دی او کورونو ته داخل شوی تبعی وکړه دا ذله پکې سوځي او زما امنیګان ام پی ایګان هغه جلسونه نه اوسګاریږي او هغه خپل اکټیویټي دي مجبوریان دي هغه جلسې هم کوره غواړي خو زه دغه ممبرانو ته ریکویسټ کوم درخواست کوم چې مهرباني وکړئ په دې نوخار باندې رحم وکړئ دې ټایم کې د ډینګي او د ملیریا د صورتحال چې کوم ورپسې ملیریا شروع شوی دی نو دا دې حد لراغو چې ټوله صوبه دا په لپیټ کې علي ستا د دې نوخار د هسپتالونو نه دا ډینګي روته او په ټوله صوبه کې خوره شوه او تا ته غوږونو ته خبر رانغو نو ته د هسپتال منیجمنټ نه د محکمه صحت نه د ټیمیز نه ذلې نه ته دا تپوس نشې کولی چې تاسو سره دا دومره پیسې دي دا صفایي تاسو چې تبعي وکړه نو ته تصویران ورکړئ چې وزیر اعلی عوامي ایجنډې لاندې دلته صفایي شروع ده او دلته صفایي شروع ده دا ولې مخکې ته ولې نه کوله سپری تا کم ځای کړی دی په تېرو 2 میاشتو کې په دې نوخار کې چېرته سپری نه یې شوی د بدرشو خلکو مونږ ته ټیلیفونونه د آرمر کالونۍ نه مونږ ته ټیلیفونونه راځي جی د زیارت کاکا صاحب نه د اکوړه خټک نه د دې پبو علاقې د مختلفو کلو نه مونږ ته ټیلیفونونه کېږي چې دلته کې سپری پکار دی او دلته کې بد حالت دی هر کور کې مریضان شته څه مریضان داسې دي چې هغه هسپتال ته راغلي لا د هغوی تشخیص شوی دی او څه داسې دي چې هغه راغلي نه دي په کورونو کې پراته دي د راتلو وس نشته او که راځي نو په هسپتال باندې اعتبار نشته ستا د پبو د هسپتال سال دی ستا په ډي ایچ کیو هسپتال نن ورته عوامي نمایندګان تلي تاسو وکتل که نه د هغې څه صورتحال دی هلته کې چې کوم ضروري شیزونه دي د او پی ډي باندې چې کوم د حفاظتي اقدامات یا نشته په هسپتال کې سیرین نشته ډریپ سیټ نشته هسپتال کې جنریټر د پاره تیل نشته پکې نشته پکې نه لګي پکې په ځای خلک ځان ته پوکي وي او ډاکټران وایي نه وي چې تاسو بجلی راشي موږ به درځو نو شرم نه ورځي زما د سیاسي جمهور لم زما د انتظامیې لم چې ستا د 2 غټو هسپتالونو داسې حل دی زه بله ورځ جي شیرپا هسپتال ته تللی خیبر ټیچینګ هسپتال ته یقین وکړه چې په دې دروازه ورننوځي ته به وایې د بل ملک هسپتال ته راغم عام امتیایي دی که نه هغې له هم دومره فنډ ورکوي عام منیجمنټ یې صحیح دی ډېرې کمزوریانې وه پکې خو صفایي لحاظ سره د انتظاماتو لحاظ سره د ډاکټرانو لحاظ سره د علاج لحاظ سره واډونو ته که لاړ شي د جنریټر لحاظ سره ټیک ټاک دی او دلته کې ورته نظر لګېدلی مخکې پې جي کلاس 4 مافیا چې هغه کم چپړاسیان برتی کړي دي د هغې خمیازه تر ننه پورې د هغې قیمت نوخار ادا کوي پرویز خټک صاحب دلته هېڅ هم نه دي کړي دا هسپتال یې جوړ کړی دی نو د هسپتال په دیوالونو باندې ته یقین وکړه د قاضي میډیکل کمپلیکس په دیوالونو باندې هم وینه لګېدلي دي لکه دومره ناقص مټیریل په دې غټ هسپتال په دیوالونو کې او په بلډینګ کې استعمال شوي دي چې په لکونو روپۍ کروڑونو روپۍ جي په وینو ختمولو باندې ولګي دی هغه اوس وینه چته ختمیږي په هغې کې چې تا د ډیرو د شګه اچولې ده او لګولې ده او د ډیرو خوره دی پکې سپینې خورې واله شګه پکې تا استعمال کړې د هغې نه به وینه ختم شي په دیوالونو کې او په بیمونو باندې وینه لګېدلې دي او ښه ترکا هسپتال چې هسپتال کې ګرځې تا دوی ستا حالت خرابوي څښا بوی دی پکې ته به دا نه وی چې په ډیټول او په فینایل باندې دا چېرته په کال کې یو ځل وینځلی شوي نو ډېر بد صورتحال دی او بیا چې ورپسې نور کم راغل ورپسې نګران راغو ورپسې دا اوس بل حکومت راغو نو د خلکو توقعاتو چې دا یو څو ادارې به دی ټیک کوي کمې زما هسپتالونه زما تعلیمي ادارې او ورپسې د محکمه صحت او ټیمیز یوم ټیک نشو او مکه قدم باندې قدم دی هغه خپل کلاس 4 چې کوم تعیناتیانې دي او په ادارو کې په سکولونو کې په کالجونو کې په محکمه صحت کې په هسپتالونو کې مغه د کلاس 4 برتیانې دي کېږي هغې باندې نظر دی او په هغې کې وایي اوري وایي پیسې پکې اخیستې کېږي نو د دې مخنیوی پکار دی او دا د کلاس 4 دا لوبه او دا دنده دا چې نی بنده شوي نو زما د هسپتال او زما د تعلیم او زما د نوخار دا حالت نه ټیک کېږي
دې سیستم دې برتیانو د میرټ قتل عام ستا ټویل ستا زرخیزه ځمکه ستا سرسبزګي ستا زمینداري دا تباه و برباده کړې ده دې سیستم د ټیکو د ناقص مټیریل د ناقصو دویانو په هسپتال کې د هسپتالونو کې د چپړاسیانو د ټیکو او د چپړاسیانو برتو هسپتالونه دې ته راوستل چې هغې کې ستا نوخار واله ته جي سپیرټ نه ملاویږي اوس یې پکې د صحت کارت بیا له ټیکه شروع کړې ده او صحت کارت باندې هغه 2 نمبر دویانې ورکوي چې هغې د وجې نه مریض ټیک کېدو په ځای نور خرابېږي نو افسوسناکه خبره ده او په دې عوامي نمایندګانو له سیاسي جمهور له دی له نه صرف اواز اوچتول پکار دي بلکې د دې ادارو کې کېناستل غواړي دغلته ډېرې ورته اچونه غواړي چې دلته ولې دا جنریټر بندې کولاوې کا چې نشي کولی استعفا ورکا دلته ولې دا صفایي نشته چې نشي کولی استعفا ورکا زه بل څوک به راشي ټیک به کړي دا سیاسي جمهور او دا سیاسي مشران چې په دې ادارو کې تر کومه پورې په دې نظر نه ناست چې زه دا ټیکونه غواړم او د چپړاسیانو برتو او ټیکو او 10,000 روپو تنخواګانې هغه مغه چې په نمبر تنخواګانو د انکار نه کړي او دغه مفاداتو نه د انکار نه کړي نو دا نه ټیک کیږي په دې باندې مونږ بارها خبرې وکړو بیا به کوو خو انتهایی بد صورتحال دی دې ټایم کې زما د هسپتالونو زما د سیاسي جمهور منېګانو چې کوم حکومتي پارټۍ دي د هغې نظر دې ټایم کې جي په جلسو دی او هغې دپاره په کارکنانو راوستو دی او هغې دپاره هغې سم کوي جیلي اډرونه هم تقسیمیږي او د کلاس 4 بیا دنده ټیکه او مغه سیستم دی خپل سوچ لایحه عمل پلان نشته خو چې څه سیستم کې را روانو پیپ لاین کې مغه سیاست شروع دی او د نوخار د خلکو بیړه غرقه کا هغه که هسپتال کې ده هغه په ټي ایم ایس کې ده هغه په نورو محکمو کې ده په دې به مونږ خبره کوو خو د دې وزیر اعلی له ایکشن اخیستنه پکار دی وزیر اعلی صاحب ستا هسپتال د نوخار ستا قاضي میډیکل کمپلیکس ستا ډي ایچ کیو هسپتال ستا د 3 ټیمېګان ستا د پبو هسپتال او ستا د نوخار څه سکولونه چې مونږ یې تا ته بار بار ویډیوګان درلیږو ستا د عوامي جنډې عکاسي کوي برای مهرباني خلقو له دوکانه خلقو له عملي کار پکار دی دا منېګان ام پی ایګان دی راوله راولیږه چې دغه هلته ودرېږي او د هغې تپوس وکړي او دا غیر قانوني چې کوم جیلي برتیانې شوي دي نو هغه دې ختمې کړي هغه ټیکې دې بندې کړي هغه تنخواګانې دې بندې کړي او د هغې پیسو باندې دي د هسپتالونو له دویانې راوړي ډېره مهرباني